مانکی شریف کې چې څو ورځې پهله درې ورونه کم وژلې شوي وو هغې کیس کې د ازاخیلو تاڼې پولیس ډېر اهم پیشرفت کړی دی. په هغې کې نامزد څلورو ملزمانو کې درې ملزمان چې کوم دي هغه ګرفتار کړي دي. ملزمان چې کوم دي دا د مقتولینو تره دی او دوی پکې د تره زامن شامل دي چې کوم ګرفتار دي. یو ملزم نه دی ګرفتار. دې حوالې سره دا د 18 جولای واقعه د سمیع الله نومې کس دی دلته ګلبهار کې اوسېږي خو د دې کلی چې کوم دی هغه مانډکي شریف دی. د رپورټ درج کړی و چې دی او د رونه دي هغه وقاص شفیع الله عباس دی ټول تلي کلي ته دغه نیکه کره مانډکي شریف ته هلته بیا د دې تره دی هغه او د هغه زامنو په دې باندې ډزې کړې وې. په دې کې دا وقاص او شفیع الله په موقع باندې مړو بیا عباس پکې 3-4 ورځې پس مړ شو. دا درې واړه رونه چې کوم دي دا وقاص او شفیع الله دا دواړه یو اټلي کې یو په سایپرس کې و. دی بل رور دی سمیع الله چې کوم ژوندی پاتې شوی د هغه واده له راغلي او دی ورځ نیمه پس واپس روان وو. دې کلي کې روټۍ کړې وه چې د تره زامنو سره به روټۍ پروګرام وکړي او بیا به ځي. د دې د قتل دعوا د دې وقاص دي عباس او شفیع الله دا درې واړه په دې کې مړه وو. د دې د تره دی شیر اسلم هغه باندې شوی وه او د هغه په دریو زامنو باندې دعوه شوې وه. پولیس وینا دا ده چې دې کې د دې تره او 2 زامن یې پولیس نیولي دي. یو زوی نه دی ګرفتار. بعضې خلک وایي چې دا د کراچۍ نه ګرفتار شوي دي. بعضې کسان وایي چې دا دلته ګرفتار شوي دي. دې نه به چې کله تفتیش کېږي یا مزید دی په تفتیش کې څه وایي نو هغه اپډیټس به زه تاسو له ضرور درکوم.